ملګرو یو پښتون خبره کوي وایي زه په جاپان کې هم هلته مې مزدوري کول او زما سره چې کوم دی یو جاپانی جینۍ هم و هغه ځای کې او هغې هم هلته کې کار کوم نو وایي موږ چونکې روژه و نو هغې زما نه داسې عجیبه شانتې تپوس وکړو چې زه داسې حیران غونده کې شوم او زما سره جواب هم نه نو جاپانی جینۍ وایي زما نه دا تپوس وکړو چې تاسو چې دا روژه نیسئ که نه دا ولې تاسو ځان له سزا ورکوئ او دغه شانتې ځان باندې ټوله ورځ لږې او تندې تېروئ او دغه شانتې ځان ته یعنی یو ډیره غټه لویه سزا ورکوئ ټوله ورځ نهار ناستې ټوله ورځ په نهره باندې تېروئ دا سزا ولې ځان له ورکوئ نو وایي ما ورته ووی چې دې ته مونږ روژه وایو او مونږ چې کوم دا روژه نیسو او روژه یوازې د دې نوم نه دی چې ته دې خوله بنده کې خوراک دې نه کې دغه شانتې څښاک دې نه کې او نهار نهور دې ګرځې ټوله ورځ دې ته روژه نه وایي روژه کې نور هم داسې ډېر غټ اعمال دي چې هغه به ته کې روژه کې ډېر نور کارونه دي چې هغه به ته نه کې داسې اعمال دي چې هغو نه به ته ځان منع کې داسې غلط کارونه دي چې به ته په روژه کې نه کې نو وایي ما ورته ووی چې روژه دغه شانتې ډېر زیات لکه روژه کې به ته بد کار نه کې غلط کار به بالکل نه کې دې نه علاوه چې کوم دی ته به انصاف کې ته به خیر ښېګړې کارونه کې ته به د ماشومانو سره هیلپ کې ته به د غریبانو سره هیلپ کې او ته به دغه شانتې نور بلها کارونه دي ته به انصاف کې ته به یو سودا په لږه ګټه خرڅې ته به لږه ګټه کې هغه مناسبه ګټه به ته کې او تا ته به هغې کې الله برکت اچوي نو ته به ډېر دغه شانتې کارونه دي چې هغو نه به ته ځان پرهیز کې هغه کارونه به ته نه کې نو یا جاپانی جینۍ داسې حیرانه غوندې شوه او راته یې وویل چې یار ستاسو له عجیبه کار دی ستاسو عجیبه شانتې خبره ده چې تاسو په روژه کې دغه عمال کوئ او تاسو په روژه کې دغه شانتې کارونه نه کوئ او دا بعضې کارونه کوئ دا د خیر ښېګړې کارونه کوئ په روژه کې او دا بد کارونه نه کوئ په روژه کې نو وایي هغې وویل چې ستاسو خو مزې دي بیا چې په روژه کې دغه شانتې عمال کوئ او زمونږ خو چونکې ټول عمر مجبوري ټول عمر موږ دا د خیر ښېګړې کارونه کوو او ټول عمر چې کوم دی دغه شانتې نیکیانې کوو د غریب سره امداد کوو او انصاف کوو په معاشره کې داسې کارونه کوو چې هغه غریب ته څه ناڅه پیدا رسوي او دغه شانتې کارونه کوو د کم چې عاجزه بېوسه بې کوره ته فایده وي نو وایي ما سره هېڅ جواب هم نه و زه یې داسې حیران غونده کې کړم او ما ته یې وویل چې ټول عمر موږ دغه دا خیر ښېګړې کارونه کوو تاسو چې کوم په روژه کې کوئ نو ملګرو الله دې معافي وکړي زموږ دا اعمال زموږ د پښتون ملګري سره خو هېڅ جواب هم نه نو آیا که هغه جاپانی جینۍ د دې خبرې نه اوس خبر شي چې دا پښتانه چې کوم دی دا مسلمانان وروڼه چې کوم دی دا خو په روژه کې نورې هم چړې تېرېږي او نور هم زیاتې شروع کړي د بل مسلمان ورور نه پوستکې وباسي یعنې هره سودا چې کومه ده په روژه کې په یو ریټ وي بیا په کوژه کې په بل ریټ وي یعنې په کوژه کې به یو څیز په 100 روپۍ وي هغه په روژه کې په 300-400 روپۍ وي نو ملګرو دا خبره مې دې پورې کوله چې زموږ اعمال دې حده پورې خراب شوي زموږ هغه انصاف تله چې کومه ده دومره موږ کمزوري کړې زموږ د ایمان تله چې کومه ده موږ دومره سپکه کړې ده چې موږ دغه شانتې کارونه کوو کم چې هم نه کوي کم چې غیر مذهبه خلک هم نه کوي داسې کارونه موږ کوو داسې اعمال موږ کوو چې هغه نور قومونه نه کوي نو دا خبره مې دې پورې وکړه ملګرو چې کله روژه راشي نو زمونږ دا مسلمانان وروڼه چې کوم دي دا یې چړې تېرېږي او بیا وایي چې راشه دا خو د فایدې او د پیسې د ګټلو میاشت ده په دې میاشت کې هر سړی چې کومه دی مجبوره وي هر څیز چې ګران یې ورته وړي نو ملګرو دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې دا روژې مبارکه میاشت ده دا ډېره د انصاف میاشت ده دې کې انصاف پکار دی د ټولو میاشتو کې پکار ده چې موږ انصاف وکړو خو د روژې میاشت کې به موږ د یو بل سره د خیر ښېګړې کارونه کوو په معاشره کې به ډېر کوشش کوو هغه بېوسه بېکوره یعنې هر سړی د دیاړۍ د مزدورۍ هم نه وي ځکه چې وږې تږې وي په دې کې دیاړي مزدوري هم نه میلاویږي زیاتره کسانو ته اکثر کارونه چې کومه دی په روژه کې سټاپ وي کارونه ولاړ وي په دې وجه غریب سړی چې کومه دی هغه ډېر خراب وي ډېر پکې بې سوره وي نو مهرباني کوئ انصاف کوئ په روژه کې چې کومه دی د یو بل سره نیکي کوئ خیر ښېګړه کوئ د معاشرې د چاپېرچل د غریب ډېر زیات خیال ساتئ ځکه داسې کسان شته دی چې د نن رزق دره کې لګي او د سبا نه لګي صرف او صرف د الله په اسره ناست وي دغه شانتې د مسلمانانو مخیر حضرات وروڼو په اسره باندې ناست وي دا خبره دا ټوله واقعه مې درته دې په وجه بیان کړه دې دپاره مې بیان کړه چې موږ ترې څه ناڅه سبق او څه ناڅه عبرت واخلو یعنې دا مطلب نه دی چې صرف او صرف خوله موږ بنده کړو او نور چې کوم دی نور چې خپل چړې تېرې کړو مسلمان ورته
هر یو ته پکار دي چې په روژه کې د خپل وس مطابق انصاف وکړي، د خپل وس مطابق خیر ښېګړه وکړي، نو انشاءالله هغه لږه ګټه چې موږ کوو په هغه کې به موږ ته الله تعالی برکت اچوي، هغه لږه ګټه کې به زموږ ډېره فایده وي او ډېر به هم پکې د زندګۍ سکون وي. نو ملګرو د سبق آموز ویډیو وه ډېره زیاته، که چېرې ستاسو خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ، یو ښه کمنټ هم پرې وکړئ او د ملګرو سره یې لازمي مخکې شیر کړئ.